نمبر 190. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. د دین مخکې الله تعالی د تقوا بحث فرمایو چې ګوره مشرکانو به داسې چل کوو چې کله به حج له لاړه عمرې له به لاړه واپس په دوی په دروازه باندې نه دننه کېدل او دا به یو قسم دوی سپېرهتوب ګڼو. نو الله تعالی ورته فرمایي چې ولکن البر من اتقى، نیکي دا ده چې انسان په ځان کې تقوا پیدا کړي. نو کوم شیزونه چې شریعت لازم کړي نه دي نو هغه په ځان باندې لازموي ما. اوس دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې د تقوا یو لوی جز چې دی نو هغه د الله په لاره کې جهاد کول دي. نو الله تعالی د جهاد بحث فرمایي او اصل کې د شان نزول دسو تفصیلا به دې خبره بیا راشي. خو نبی له صلوات و سلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو هغه ټیم کې الله تعالی مسلمانانو ته د جهاد د پوره اجازه نه ورکړي. کافران براتللو د مسلمانانو مالونه به تختول، غړي ویزه به تختولې او بیا په منډه باندې تله. نو او د مشرکانو د سیم کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راويستونو دوی باندې عمره حج د ارسه پابندي لګولې و. نو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب ولیدو چې زه په خوب کې داینه ما چې زما سره ملګری دی او مونږ تلیو مسجد حرام ته عمره کړی ده او واپس چې دنو سرونه کټا کړی دی واپس راغلیو. او دا خوب نبی له سلام بشپګه هجری کې لیدلو. مطلب دا چې نبی له سلام مدینه منوره ته راغی نشپک کاله بعد دا خوب ولیدو. اوس بیا په صحابه کرام راتللو په مخه به نبی له سلام ته چې کله به زو عمره لا کله به زو ځکه چې ډېر تنګ شوي و شپږ کاله شوي او د الله تعالی کور یې نه ولیدلی او دا خو داسې خلک و چې شپو ورځ بالته پراته و د الله تعالی ذکر به یې کوو، طواف به یې کوو، بیت الله شریف ته به یې کتل، عمرې به یې کولې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلکو مجبور کړو چې ځئ چې لاړ شو. بس نبی علیه الصلاۃ والسلام روان شو. نو په دې کې د نبی علیه السلام سره ډېر زیات صحابه کرام هغه ملګري شوه او تر دې پورې چې دوی ورسېدل یو ځګي ته چې هغې ته حدیبیه وایي. نو چې هغه ځګي ته ورسېدل اوس مشرکانو کې دا خبره چا خوره کړې وه چې نبی علیه صلات وسلام د جنګ په اراده باندې راغلی دی. نو دوی چې اول کسان راولېږل او د نبی علیه السلام سره دا سورلۍ ولیدې، څاروي ورسره ولیدل او ویې کتل چې دوی داسې مسلح نه دي، اسلحه ورسره نشته، ډالونه ورسره ډېر نشته. نو دا کسان لاړو مشرکانو ته وی چې نبی علیہ السلام د جنگ په اراده نه دی راغلی. خو بیا هم دوی خپل کسان راولېږل او دا خبره وکړه چې که د جنگ په اراده نه دی راغلی هم خو مسجد حرام ته به نه داخلېږي. اوس په دې حدیبیه کې مسلمانان او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی راایثار شوه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولیږو او هغه ته وی چې تلار شو د خلکو ته وایي چې ګوره موږ د جنگ په اراده نه راغلي، عمره کوو او واپس ځو. اوس په دې کې دا خبره خوره شوه چې یاره عثمان رضی الله تعالی عنہ لږ ایثار شو. نو خبره خوره شوه چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هغوی شهید کړی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه بیعت واغستو چې که چېرته حضرت عثمان هغوی شهید کړی نو موږ به هغه وخته پورې جنګېږو چې تر څو پورې موږ ژوندي یو، بس هغه وخته پورې به جنګ کوو. ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو. اوس بیا واپس داسې خبر راغی چې نه حضرت عثمان شهید شوی نه دی، هغلته ایثار دی او راځي. نبی علیہ السلام مطمئن شو. په دې کې دا کافران راغله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته اوس لاړ شه
او آینده کال له بیا راشي او بیا به عمره وکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام خو منل عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا هغه نه منل او چې د الله رسول دا څنګه کېدای شي چې کافر سړی به یو دی به مونږ منی کوي د حرم نه دا چرته نشي کېدی امون اوس راغلیو احرام مچولې دي سارویم ځان سره راويستي دي څنګه به مونږ عمره نه کوو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر سره کوي چې د بخلار باندې کېنه وی ګور الله تعالی ته په خوب کې خودلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته چې الله تعالی ما ته په خوب کې خودلی خو ما ته خو نه ویلي چې خامخا په دې کال باندې وځي خو زموږ ته خودلی چې عمره وکړي او الله تعالی به وخت راولي او الله تعالی به موږ له عزت او برکت راکړي او دا مکه به ان شاء الله موږ فتح کوو عمر رضی الله عنه منل په دې کې کسان راغله او د پیغمبر اسلام سره شرایط کې خودل نو ول چې کله د لیکل کول نو دا خبره وکړه چې بسم الله الرحمن الرحیم نو چې کله ولیکل نو د مشرکان وی زمونږ په دې رحمان او په دې رحیم باندې اعتراض ده رحمان او رحیم موږ نه پیژنو بس کلی کې نو دسه ولکه چې بسمک اللهم بس نبی رسول الله وی زید اوران کوي بسمک اللهم ولیکي چې کله ولیکل بیا چې سرنامه شروع کېدنو لیکل من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کافرانو وی په دې رسول کې زموږ اختلاف ته کته موږ رسول منو نو بیا خبره ختم شوه موږ ته رسول نه منو دسه ولیکه محمد ابن عبد الله بس نبی صلی الله علیه وسلم دا مران کایزا محمد ابن عبد الله ولیکي نو حضرت علی سیبی چې دا خو زنورانم رسول الله به څنګه ورانم نبی علیہ السلام ته ماته وخیا وای دا ځکه نبی علیہ السلام لیکل نشو کوله پیغمبر اسلام په خپل باندې وران کو او حضرت علی سیبی ورته وی اوس پکې ولیکه محمد ابن عبد الله ویلیکو دی اوله شرط دا ولیکو چې ټول اوله خبره ده چې تاسو راځي او آینده کال له عمره لراځي خو ډیر کسان باندې راځي لګ محدود کسان برازي ځان سره بتوري نه راوړي ځان سره واصله نه راوړي او راځي په درې ورځې به تیروي او سیده و بیا واپس مدینه منوره ته ځي نبی له صلوات و سلام او ته فرمایل چې صحیح ده تاسو دا شرط چې دغه هغه ته منظور دی بل خبره دا وکړه چې تاسو به لکه کوم زمون یو کس درو تخت دوستاسو مدینه منوره ته نو هغه به مولا راکوي او کستاسو نه څوک سره راغی نو هغه مونږ نه درکو نبی رسول الله ته بالکل ټیک تا عمر سے وته دا څنګه شرطونه وسره تک دی چې زمون سره راورسېدو راو تخته څنګه بین راکې نبی رسول الله ته ګورا زمون مسلمان د دوی خپل نه راځي او که څوک راغی هغه باسي مرتد شوی نو سپی کې نو دا شرط به کې ولیکو د قشانت کې ډېر شرایط ولیکل نو چې کله دوی دا شرطونه لیکل وای په دې ټیم کې په بیړو کې تړلې حضرت ابو بصیر رضی الله عنه راو تختیدو او اله د حدیبیه مقام تراغه وای دې کافرانو وی چې اوله به دا شرط پوره کړي چې موږ له بد ابو بصیر راکې وای نبی رسول الله ته وی چې ګورا لامون خو په مہر نه دی وهله کنه نو دا وسره و تختیدو خیر دې زمون دا قیدی چې دنه موږ لرا کوي او بیا به خیر دې که څوک راو تختینو موږ له مرا کوي نو استاد د عقیدې چې د دمو له وسره کوي وای دوی ته وی چې نه اوله بر سره د منی چې د موږ ځان سره واپس بوزو وای چې کله د ابو بصیر بوتلو وای د نبی اسلام ته بشاشه باندې قتل چې د الله رسول الله ولا مور کو ولا داخلك زما سره ډیر ظلم کوي وای نبی اسلام وته چې صبر کوا الله تعالی به دې سو خراولې چې موږ الله تعالی آزاد کی چې کله وسره د مہر ولګو وی عمر رضی الله عنه په هغه ټیم کې هم نبی اسلام ته زیاده تیز خبري وکړي جگہ اللہ تعالی بیا سورت را نازل کو انا فتحنا لك فتحا مبینا اصل کې الله وی چې دا می تاسو له فتح درکړه نو عمر سے بوته دې ته فتح ته دا فتح ده نو ابوبکر صدیق سے عمر سے افتخار چې ګور پیغمبر علیہ السلام دې چې هغه وای نو بس مونږ لمنل پکار دي وای بیا نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې سرونه غټا کوي او بس احرام کلاو کوي او ساروی حلال کوي ځکه چې انسان احرام کلاو کې بغیر د طواف نه نو بیا به ساروی حلال ساروی حلال کوي وزي چیزو وای صحابه کرام ساروی نه حلال او نه احرام کلاو وای بدی کې عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یو بل صحابیه او امهات المؤمنین وی غی نبی علیہ السلام ته وی چې د الله رسول تاسو احرام کلاو کوي او بیا تاسو سر مبارک کټا کوي او خپل ساروی چې د غضب حقي نو دا صحابه کرام راولېږي دی په خپل باندې دي سکی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسراو غوښتو
احرام کلاو کو یخته مبارک واړه کړه یې کټا کړه یې خپل قرباني ذبح کړه بس ټول صحابه کرام راولګي د وغوی خپل احرامونه کلاو کړو سرونه وخرولو ساروی لال کړه عمر صاحبم په نازړه باندې خپل ساروی لال کو ډیر په خفګان باندې صحابه کرام واپس مدینه منوره ته لاړ چې لاړ په ووم کال باندې واپس صحابه کرام راغله چې کله راتلنو دغه چې کوم میاشت نو دا د ذوالقعدې میاشت او دا هغه میاشت چې بده کې جنگ ناجایز دی نو د صحابه کرامو سره غم پیدا شو چې کچرته کې دا کافران زمو سره وس جګړه کوي جنگ کوي نو موږ بسکو نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړي چې تاسو زیاته مکوئ تاسو په مخکیواله مکوئ خو کدوې تاسو سره جنگ کوونه به په مسجد حرام کې وسرم جنگ وکړي او هغه وخت پورې جنگ وکړي چې د الله تعالی دا دین غالب شي او د دې د فتنه ختم شي لګي ورځې بعد بیا نبی صلی الله علیه وسلم لخر تیار کو او واپس د مکه معظمه نبی صلی الله علیه وسلم بیا فتح کړه الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکړه نو دې آیاتونو کې الله تعالی دغه فرمایي چې ګوره تاسو مخکیواله مکوئ خو کدی په تاسو باندې مخکې شونه بیا وسره جنگ وکيو بالکل په دې سټونو باندې وایو چې فتنه ختم شي هغه وخت پورې وسره جنگ وکي خو الله تعالی فرمایي چې ولا تعتدوا زیاته بنه کوي علماء چې دینه مطلب دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه کرامو ته فرمایلی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قتل النساء والصبيان پیغمبر علیه السلام په جنگ کې ماشومان وجل منع کړیو چې ماشومان بنه وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې زنانه بنه وجنه دغه شان نبی علیه السلام فرمایل چې څوک مزدوری کوي مزدورکار انسان دې ځان له دیاړي کوي دا بنه وجنه دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې حیوانات بنه وجنه ساروی بنه وجنه دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې چرته کې یو سړی دی خپل عبادت خانه ته دنه شوی دی کافر دی خو په خپل عبادت خانه کې ناست دی او د الله ذکر کوي نو هغه بنه وجنه دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمایل چې که څوک مړکړه نو بیا به غوږ او پوزه به نه کټ کوي دا د جنگ اصول دي ونی به نه کټ کوي فصل ته نقصان نه رسوي چې به کوم ځای کې اذان وشي په هغه ټیم کې به جنگ نه کوي مسجد باندې به حمله نه کوي دغه شان ته کې یو سړی کلمه وي نو په هغه باندې به حمله نه کوي ډېر خبرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي ولا تعتدوا زیاته بنه کوي نو اسلام یو داسې دین دی چې پاغي کې په جنگ کې اعتدال دی چې یو سړی ستا کافر دی دشمن دی ټوپک راغسته دی خو دین اسلام و چې دا غسر بم د اسلامی تعلیماتو تحت اوسېږي د خپل نفس او د خپل عقل باندې بنه چلیږي نو دې آیاتونو کې الله تعالی مسلمانانو ته د اسلام او د جنگ داغه د خپل اصول او ذکر کوي وقاتلوا او جنگ وکي فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې الذين لا خلق سرا يقاتلونكم چې جنگ ایستاسو سرا ولا تعتدوا او زیاته مکوي ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين نخخي زیاتی والا وقتلوهم قتل کوي حيث ثقفتموهم فكم ځای کې چلان دي کوي واخرجوهم او وباسي من حيث اخرجوكم دا کم ځای چې تاسو وستلیي والفتنه او فتنه چې دا اشد من القتل لوی ګناه ده تقتلنا ولا تقاتلوهم او جنگ وسره مکوي عند المسجد الحرام فمسجد حرام کې حتى يقاتلوكم فيه تر دې پورې چې جنگ وکستاسو سره پاغي کې فإن قاتلوكم کستا سره جنگ وکو فقتلوهم بے قتل کئی كذلك جزاء الكافرين دا بدل دا کافرانو فإن انتهوا کدوی منشوا فإن الله غفور رحيم الله تعالی بخون کې مهربان دی وقاتلوهم او جنگ سره وکي حتى لا تكون فتنه چې موجود نشي فتنه ويكون الدين لله
او دین ټول د الله تعالی شي. فإن انتهوا کدی منی نشوا فلا عدوان نو بیا زیاته نشتا تاوان نشتا الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.